بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما ترك في الاستيمان على الآباء والأمهات اعتبار الصورة في الأجداد والجدات. نسبة لك شرون ودغا کی دیکھا لازم وم باس شروع دی وم اول باس دی خبره کیو چې تقسیمی ثالث د نظم تقسیم دی په اعتبار د استعمال سره سلور اقسام دي او وجه حصر ورل ویلی و او به مور پس دویم باس د حقیقت تعریف ذکر کړو اسم لكل لفظ اريد به ما وضع له او داغي مثال او حکم بیان کړو. دریم باس کې به د مجاز تعریف اسم لكل لفظ اريد به غير ما وضع له او داغي مثال ویلو او داغي حکم ویلو. او به څلورم باس کې د اتصال ذاتی او مانوي تعریفونه او اتصال ذاتی سوری دا چاته ویل کیږي چې صورت د معنی مجازي متصل وي د صورت د معنی حقيقي سره په یو نوع د مجاورت باندې او ورپسې به اتصال مانوي چې حقيقي معنی او مجازي معنی په یو درېمه معنی کې شریک وي چې په حقيقي معنی کې موجود وي او مشهور وي. تاسو کتاب نشته حجی پنځم نمبر باس چې پنځم اره سبب په بیان کېو. نو سبب د قبيله د اتصالي سرونه دي. سبب به په درې قسم دو تعریف د سبب چې شی ثاني ور پورې متصل وي او اول شی ثاني ته مفضي وي او به دریم نمبر د دې دوا اجزاء دوا اقسام بین العله والمعلول او بین السبب والمسبب او څلورم نمبر د هر یو قسم تعریف مثال او حکم ویلو. د علت او د معلول علت تعریف څو چې شی اول مشروع وي وضع شوی د بار د شی ثانی ور پورې متصل وي او شی اول مفضی هم وي شی ثانی ته او شی ثانی وجودن او وجوبا موقوف وي شی اول باندې او د دې مثال هم ذکر کړو لکه شراء د ملک د بارا او دې لپاره حکم بیان کړو چې استعاره د طرفین نه جایز ده او به د سبب او د مسبب تعریف هم ذکر کړو شی اول وضع شوی نه شی ثانی د بارا مفضی وي او وجودن او وجوبا موقوف نه وي او د دې حکم بیان کړو چې استعاره د طرف واحد ناجایز ده سبب ذکر شي مسبب مراد کولای شي. بم شپږم باس کې حکمونه د حقیقت او د مجاز ویل. حکم د حقیقت څو اريد ما اريد وجود ما اريد به خاصا كان او عاما او د مجاز حکم وجود ما استعير له خاصا كان او عاما عموما بکرات لشي خصوصا مشابه سبب کې اختلاف کولو. ورونی سبب کې دا وم باسته موږ د حقیقت او د مجاز مشترک حکم بیانول غدا دي چې یو لفظ نه په یو وخت کې حقيقي معنی مراد کول مجازي معنی مراد کول په داسې انداز چې هر یو پوری یو حکم مشروع متعلق شي نو ول دا جایز نه ده. امام شافعي صاحب وی جایز ده خو په دې شرط باندې چې جمع کېدلی شي. موږ احناف به دا غیر بل یو نظیر بیان کړو چې څنګه یو کپڑا یو سړي د لپاره ملکیتن او عاریتن نشي کېدلی د قشان دی یو لفظ دوه معنی حقیقتا او مجازن دا نشي کېدلی. دا یو جزء د دې باس. دویم جزء موږ د دې لپاره یو تفریق کړی و د محمد صاحب د قولنا چې وسره وصیت د خپل موالیو د لپاره وکي او غدا چې سړی چې موثقی نه ښه ځکه کني به وګوره موالی لفظ مشترک دی موثقی نه په موثق کې مجاز حقیقت دی مولا او په موثق الموثق کې دا مجاز دی. نسل سمال وصیت کړي دی دا صرف او صرف موثق تور کو او باقی و ورثه تور کو بل محروم کو کني نو جمع بین الحقیقت والمجاز راځي. دو اجزا بیان شو بدی باس کې او دریم جز مول شپک اعتراضات دي دغه اعتراضات بکو جوابونه بکو. اعتراض اولم پرون کړو چې وسره کفار دي او قلا کې گیر شوی دي او هغه امن طلب کی اعلی ابنائنا باندې تاسو حناف وی ابن تم شامل دی دا لفظ او حکم او ابن لبن یعنی مجاز حقیقت تم شامل دی او مجاز تم حکم شامل دی. نغشن موالی معنی طلب کی موثق تم حکم شامل دی د امان والا موثق الموثق تم دی. موږ دا غینه جواب کړو مولوی صاحب مراد صرف حقيقي معنی ده چې هغه ابن دی او مولا دی. پادش ابن لبن او مولا المولا هغه صورت د شوبې بکې دی او د امان د پاره او حفاظت د وینې د پاره شوبه هم کافی ده ځکه موږ وو امان ورکو
نه د چا مراد شوی یو دی. بهرحال دا یو اعتراض یو جواب وشو. شپږ اعتراضونه دي او د هغې جوابونه به کوو. دویم اعتراض تاسو لږ متوجه شئ، نظیر هم د دې بیان کړی و که نه. دویم اعتراض دا دی چې احنافو تاسو دا خبره وکړله وختي، یعنی یو لکیره دوه لکیرې مخکې، بلکې مصنف ته به ویو تا دا خبره ذکر کړې چې کله کفار امن وغواړي په ابنائنا باندې، نو ابن کې حقیقت دی او په ابن الابن کې مجاز دی. موالی معنی امن وغواړي په موثق کې حقیقت دی او په مولا موثق الموثق کې مجاز دی. هلته دا خبره کوي چې زمونږ حقیقي معنی مراد ده او د مجازي معنی پکې طبعا راله، دا کې د شبهې د وجې نه راله. تاسې ویلو که نو بیا تاسو چې کله کفار امان په ابو غواړي په آباو باندې، آمنون علی آبائنا یا آمنون علی امهاتنا، نو په دغه کې تاسو ولې داسې نه کوئ چې جد تم اب شامل کړئ او ته جده شامله کړئ؟ احنافو مسله داسې ده که چېرې کفار امن وغواړي په آباونا باندې چې مسلمانانو ته وایي زموږ پلارانو ته امن ورکوئ. زمونږ د فقه کتابونو کې دي دا صرف پلارانو ته امن دی او نیکه ته امن نه دی. نیکان ورته وایي که نه جمع سره. او که چېرې ته امن وغواړي او ته ولیکو نو جداتو ته چې کوم دی امن نه دی، نیاګانو ته امن نه دی. سره د دې نه چې اب حقیقت دی او اب الاب جد دا مجاز دی. لفظ د اب په اب کې حقیقت دی او په جد کې مجاز دی. لفظ د په کې حقیقت دی او په الام کې مجاز دی. په سوال باندې پوه شولې وس. نو ابن چې کوم دی ابن الابن، ابن تا ابن الابن شاملوي. د ابن په حکم کې ابن الابن د سوره شبهه د وجه نه شاملوي. د مولا په حکم کې موثق په حکم کې موثق الموثق شاملوي. نو د اب په حکم کې اب الاب هم شامل کېږي د سوره شبهه د وجه نه. دلته حفاظت د ویني خبره ده. دغه شان د په حکم کې الام جدم شامل کېږي کنه. سوال پوه شئ نه جواب یې دا دی. دا کومه مسله چې موږ ویلې و چې حقیقت به مراد وي او مجاز به د سوره شبهه د وجه نه مراد، سوره شبهه د وجه نه ورته حکم شامل وي. دا اعلی ده چې دا مجاز د حقیقت نه په لفظ کې فرع وي او په حقیقت کې فرع وي. پوه نه شولې په خبره څه موږ به وایو د حقیقت حکم چې دی دا به مجاز ته شامل وي. اگر که مجاز به مراد نه وي خو حقیقت حکم به ورته کله چې مجاز خلیفه فرع وي، فرع د حقیقت نه په څه کې لفظ کې حقیقت کې. لکه وګورئ ابن الابن لفظ کې فرع ده. ابن ته وګوره یو پیره دی، بل ابن د زوی زوی. او موثق الموثق دا په لفظ کې فرع ده، چا د موثق ده. دا دواړه په حقیقت کې فرع دي. نو سه د چا نه پیدا وي؟ زوی نه وي. او موثق الموثق چا آزاد کړي؟ موثق آزاد کړي. نو موثق الموثق فرع ده په لفظ کې هم او په حقیقت کې هم د موثق. ابن الابن فرع ده په لفظ کې هم او په حقیقت کې هم د ابن. پاتې شولو اب الاب په لفظ کې خو فرع ده اب ده، خو حقیقت کې به الټه ده خبره، بلکې جد اصل له اب چې دا فرع ده، صرف په لفظ کې فرع ده. همدغه شان جده چې ده الام په لفظ کې فرع ده ده، خو په حقیقت کې به نیا چې ده کنه دا غینه مور پیدا شوی ده، نو نیا اصل ده او چې دا فرع ده. دا حکم د حقیقت ورکول معنی مجازي ته، اگر که معنی مجازي مراد نه ده کله چې کله لفظ کې فراوي او حقیقت کې فراوي. ازمن په دې مسله ستا پر اعتراضي مثال کې کوم چې اعتراض کې پیش کو دې کې په لفظ کې خدا خو په حقیقت کې فرع پوه شولې به وګورئ لکشن. دا دویم اعتراض او جواب دا اصل کې په اول جواب باندې اعتراض وکړه. وانما ترک فی الاستیمان او یقینا پرې خود له شو په امن غختلو کې علی الاباء والامهات باندې چې امن غختې شي چې شی پرې خود شو. اعتبار صورت اعتبار دغه سوره شبهه هغه صورتن شبهه ورته ودا پرې خود له شو فی الاجداد والجدات د امان پرې خود له شو د صورت شبهه د وجنه په اجداد او جداتو کې
اغامان چې کوم آبا او امهات ته شان ورکړی شوی وي. ولی لأن اعتبار الصورت ځکه اعتبار ورکول هغه شبهی صورت ته لثبوت الحکم د حکم د ثبوت د بارا چې هغه حقیقت کې کوم حکم وي هغه ثابته په مجاز کې او شبهی صورت ته اعتبار ورکې دا کوم ځای کې وي فی محل آخر هغه په بل محل کې دی د اب او د ابو الاب ولا محل هغه نه دی د او د الام ولا محل هغه نه دی. یکون به طریق التبعیه هغه لده چې طبیعت په طریقه باندې وي لفظ کې طبیعت تابع وي او په حقیقت کې وي. وذلك انما يليق بالفروع دا مناسب چا سره دی فروع سره دی یعنی حقیقت کې چې څو فراوي دون الاصول اصول کې نه دی جدا او جد خو اصول فرع نه دا اصول دي. فان قيل په دې خبره وایي شولې اوس له وکړي دا غي اعتراضات دی اوس چې کوم کو بقایت څلور اعتراضات تاسو ټول ویلي دي ښا اصول الشاشي کې انور کې ویلي دریم اعتراض دار دریم شپږ اعتراض به پورا کوو. دریم اعتراض دار احناف تاسو ویلي دي چې یو لفظ نه په یو وخت کې معنی حقيقي مراد کول او معنی مجازي په داسې انداز چې دواړو پوری شرعي حکم معلق شي دا جایز نه ده متعلق شي دا جایز نه ده. زه د خیمه تاسو دا کار کړی دا اصول شاشي کې دي ښا یو سړي قسم وخړو چې لا یزو قدمه فی دار فلان د فلانی په کور کې به قسم د خپانک دمه دا ویل نو لې سپتا سوال دا خبر مزده کې لا یزو قدمه فی دار فلان کی حقیقت لغوی دار چې سره خپدن کې او نور بار وي خدا حقیقت لغوی متروک دی خدا د مین نه لري کې دا خبره دین ته مراوله په دې پوه شو دای چیرې دا به ان شاء الله سبانی سبق کې وایو متروک خبره روانه دي البته من خپل تقسیم ایجاد کړی دی مذهب الله درکې ان شاء الله. نو د دې وس حقیقت عرفي دا دی چې په خول کور ته داخل شي الایز او قدم فی دار فلان کی حقیقت لغوی خو پرې خو دی شو کنه سر بخپا داخله ول او نور بار دا پرې خو دی شو نو کم یو حقیقي معنی او مجازي معنی به کمالو کم چې عرفي دي کا نو عرفي حقیقت دار په خو بل داخل شي دا سره بهانس کیږي او مجاز عرفي هغه دا دی چې په سبلو سره داخل شي یا په سواری داخل شي. لا يدخل لا يزو قدمه في دار فلان دې حقيقي معنی دا چې په خو بل داخل شي مجازي معنی دا چې په سبلو سره داخل شي او یا په سواری باندې داخل شي. تاسو حناب دغه حکم دواړو ته ورکوي شرعي حکم چې انس کیږي په خو بل داخل شي حقيقي معنی بدغه هم او که په سبلو سره یا سواری باندې داخل شي دا شرعي حکم دلته لګوي چې انس کیږي بدغه کوم یو لفظ لا يزو قدمه حقيقي معنی هم داخلي مجازي معنی هم داخلي. سوال پوه شولې زما چې ورسره جواب کوم خلا کنه بل اعتراض مو کو به جواب تراشو ورسره جواب خره د سي معلومیږي دې جواب دادې مولوی صاحب دلته من عمومي مجاز کوو من چې کومه قاعده بیان کړې د معترض غستان یې رده من څنګه ویلو اريد لفظ بکر استلو اريد چې حقيقي معنی مراد شي مجازي معنی مراد شي په داسې انداز شرعي او پوری حکم شرعي متعلق شو مستقل تور مراد شي دلته من صرف او صرف مجازي معنی مراد کوو زه دې خبرې له بروس سره شو دی جواب داري مونږ یې جواب چې دلته عمومي مجاز دی عمومي مجاز چاته ویل کېږي دی او لفظ نه داسې مجازي معنی اخستل دا عمومي مجاز هم مجاز دی ښا څه تعریف دی یو لفظ نه داسې مجازي معنی اخستل چې حقيقي معنی هم فرد وي داسې عام معنی د لفظ نه اخستل مجازن چې دا عام معنی مجازي معنی خو په کیسیم وي ورسره حقيقي معنی هم څه وي فرد وي دلته منګه لا يزو قدمه نه مراد دخول ولا معنی له اچھا او دخول د لا يزو قدمه د پر مجاز دی ښا ځکه دخول مسبب دی او لا يزو قدمه وچره او منګه 24 علاقو کې ویلو چې ذکر د سبب وشي بلکې وسم دې کې لن ویلي دي او مسبب مراد کې نو دا جایز ده کنه دلته ذکر د سبب شوی لا يزو قدمه مراد ته نه سره دخول دی دخول مسبب دی دلته لا يزو قدمه کې دخول مراد دی او دخول داسې عام مجازي معنی ده چې حقيقي معنی هم فرد ده خو بل داخلي ده او مجازي معنی سبلو سره سواری باندې داخلي ده څه دي افراد دي
دلته حقيقي معنی او مجازي معنی جمع شوی نه ده بلکې صرف کوم معنی مراد ده صرف معنی مجازي مراد ده چې عمومي مجاز ده امون څه ویلو اريد کی اوس هغه ځای لاړ شي ورمنګل ته ویلو چې دواړه به مستقل تور معنی مراد او دلته خو دواړه مستقل تور نه دي مراد بلکې مراد سره یو ده یو مجازي ده حقيقي معنی دغه په زمن کې را مستقل تور نه ده مراد په جواب پوه شوې څو اعتراضات او جوابات شو درې څلورم اعتراض دغه کړي چې دا درې مو څلورم مصنف په یو عبارت کې ذکر کړي او دام د اصول الشاشي اعتراض دی نور انور یو سړي ویلي لا يدخل لا يسكن في دار فلان ها في دار فلان کې بروغري منشم هم دغه في دار فلان هم دغه مثال دی لا يزو قدمه في دار فلان د دار فلان حقيقي معنی دار چې د پلاني خپل ملکیتن کور وي ملکی کور خپل او د دار فلان مجازي معنی دار چې چانه په سوال نیولې یی په کریم معنی نیولې دای مجازي معنی ده یعنی چې خپل نیت به کې اوسېږي خالي تاسو حناف وي په دار فلان کې پر اصلي دا کور ته ورلې هغه خپل کور ورلې مهانس کیږي اور داخل شو او کسر پوسیدو پکې د کری کورو د عاریتن چانه خسته او دا ور داخل شو هغه کوم څه کیږي انس کیږي کدار فلان ملکیتن او د حالب پکې داخل شو مانس کیږي او کدار فلان عاریتن یا اجاره باندې ولو په دې دواړو صورتونو کې دغه صورتونو کې څه کیږي حانس کیږي دلته کوم حقيقي معنی او مجازي معنی تاسو دی ول لفظ نه واغستله دار فلان یو لفظ دی حقيقي معنی امتیالي خپل کور مجازي معنی امتیالي کې چې بکرینی ولې یا سوال والا او شری حکم به لګوي سړی حانس کیږي کاری او ته داخل شي سوال پوهه شولې جواب یې دی مولوی صاحب دلته عمومي مجاز دی دار فلان نه مراد دار سکنا د پلانی دا چې پلانې به کې اوسېږي نو غامره ک خپل کوری په کې اوسېږي د معنی دا چې زما د قسم وي چې باغ کور ته نه داخليږم چې پلانې به کې اوسېږي دا معنی ده نو پلانې ک خپل کور کې اوسېږي ور داخل شو ام شرط موجود شو د هنس د بارخه او ک کرای معنی نیولې اچانه بسوال نیولې امدار سکنا ده په دا وخت کې هم حانس کیږي سره لکه شرط د هنس موجود شو پوه شو نه خبره مانی نو څه شی پکې دي عمومي مجاز دار سکنا مراد ده به خو ونه مکه عبارت کی وګورئ ادو اعتراضونه به یو عبارت ذکر کوي فین قیل کې چې څوک به اعتراض کی وای د امام شافعي صاحب د طرفه قد قالوا مولان لکلی دی ویلی دی فی من دا کسب مبارک حلف چې قسم وغری لا یزو قدمه فی دار فلان چې نه بغ دی دا سړی خپل قدم د پلانی په کور کې مولان دا ویلی دی انه یقو علی الملک دا واقع کیږي په ملک معنی هم دا کوم اعتراض چې ما څلورم وکړای مخکې کړی دی که خیلی یقو دا حلف شره قسم دا واقع کیږي ملک والا کور کې داخل شي هم عاریه والا کور او اجاره کې داخل شي هم جميعا ټول کې ويحنس دا سړی حانس کیږي دا دخلها راکبا چې د کور ته داخل شي دا حالف سواری په حالت کې او ماشین یا بدل داخل شي دوه اعتراضات وشو کنه جوابونه درست کړي هم کړي کنه راشي دریم اعتراض لمړي صاحب دریم نه دوه مخ کې شي دوه دادی او دریم ورپسې واورین پنځم اعتراض دی برو ګورئ یو سړي ویلي دي لله علی ان اصوم رجبا دا الله د پاره په ما باندې لازم را خبره ان اصوم رجبا چې د رجب روزه بني سمدال الفاظ ویلي لله علی د الفاظ ته سوچ کوي لله تم سوچ کوي او علی تم ان اصوم رجبا چې د رجب روزه بني سم برو ګورئ ونی سم د دې الفاظ لپاره حقيقي معنی چې دا غ نظر دی او دلیل دا دلیل د حقیقت دلیل په دې خبره مانی چې دې الفاظ او حقيقي معنی نظر دی هغه دا دی دلیل کنيتي نه کړي او څقرینه نه موجوده نظر د دې الفاظو نه مراد کی نظر حکم په دې الفاظو لګي دا دې خبره دلیل لیکنه چې دا کومه معنی ده حقيقي ده ځکه حقيقي معنی بغیر د نیت مراد کیږي چې کله قرینه نه موجوده په مجازي باندې څه نه قرینه نه داسي وای حقيقي معنی بغیر د قرینه مراد کیږي او دې الفاظو کې نظر والا معنی بغیر د قرینه مراد ده
پوه شولې به او د دې الفاظو سره د الفاظو یمین والا معنی چې د قسم معنی هغه مجازي معنی ده د دې الفاظو حقيقي معنی څوک ده نظر والا او مجازي معنی یمین ده ځکه بغیر د قرینی بغیر د نیتا نه مراد کیږي دا د خبرې دلیل دی چې مجازي معنی ده بهرحال د دې الفاظو لپاره حقيقي معنی نظر ده او مجازي معنی یمین ده پوهه به شولې پتا څور صدام زیات کوي دا الفاظ وی لله علی ان اصوم رجب ونوابه اليمين نیت د چاو کی نو دې الفاظو کې تاسو نظر هم لازم وای چې نظر هم شو او ور سره سم شو یمین شو نو الفاظ د نظر دي الفاظ د چا دي دغه د حقيقي معنی ده او تاسو دغه حقيقي معنی د نظر هم مراد کوي د یو لفظ دی او څوک مراد کوي یمین مراد کوي دلته مراله جمع بین الحقيقه والمجاز پوهه به شولې دې اعتراض جواب ورسته کړی دی جواب به لګرستو کو کا بيخي اخیره کې کړی کلم نږدې نه مونږ ول زی اوس به وګوره لکشان وكذلك قال ابو حنيفه ومحمد امام یعنی طرفین فرمای فی من دا غصب بارک قال چی وی الا خاص الله د بار علی بما بن لازم ده ان سوم رجب جزر وجد رجب ونسم ونوابه اليمين او نیت فکر چاوږي نو کان نظرا ندب نظر وی ويمينا او تبم وی وفيه جمع بين الحقيقه والمجاز دلتم د حقیقت او د مجاز جمع مې سبدي کې نیت د چاو کو یمین د دې تقریبا شپږ صورت جوړیږي حاشی ذکر کړی دی کا یو د ذکر کړی یو شپږ کم دي د دواړو نیتو کې یو صورت دی د دواړو نیتو کې دویم یو نیتمونه کې څه شو دوا دریم د نظر نیتو کې او د یمین په باره کې پړ کې سمران شي څه شو څلورم د یمین نیتو کې او د نظر په باره کې پړ کې سران شي لکه دا صورت چي دی څلور شو پنځم د نظر نیتو کې او یمین نه د دام ور سره نه د دې موږي چې یمین نه شپږم د یمین نیتو کې او دا وای چې نظر نه ټول څو صورت شو شپږ اول صورت کوم یو چې دواړو نیتو کې نظر د دواړه مراد وي ویږي ففي الوجه الاول والرابع يكون نظرا ويمينا اول صورت کوم یو چې د نظر نیت مو کې او د یمین مو کې نو دواړه وي دا وشو دویم صورت کوم یو چې یو نیتونه کې نو به صرف نظر دی دو شو دریم صورت د نظر نیتو کې اورګه کې دراولې چې یمین نه دی به صرف نظر دی څلورم صورت یمین نیتو کې او تریم صورت کې کوم ویلو د نظر نیتو کې او بڑه کې د یمین باره کې هیڅ سمران شي دغه د دریم ښه نو به هم څه نظر دی څلورم صورت د چا نیتو کې د یمین او د نظر باره کې اړه کې سره نشي نه دلته هم دواړه دي لکه خیال اول صورت کې هم دواړو او د څلورم صورت کې چې زموږ مصنف څلورم ول ذکر کړم دي پنځم صورت نظر دی او یمین نه دی وای نه دلته بل اتفاق صرف څوک دی نظر دی او شپږم صورت چې یمین دی او نظر نه دی دلته هم څوک دی صرف یمین دی پوهه به شولې حاشیه کې ذکر کړی کا ترتیب مالک شان بدل کو ان اصوم رجبن نکره ده رجبن کچری دای معرفه ذکر کړی نو خبره وي رجبه ویلې وی رجبا ذکر روان رجب د مراد به معین نو کاغې نه تیر شوی وي نه غیر رجبم په پاتې وي تاسو په ما په خبره پوه شئ ډېر پلنډو می وکړه د څه ویلې دي ان اصوم رجبن خو نکره ده بس هر رجب چې روزي نسی نو ادا ده خزانه ده او که رجب شي معرفه نو روان رجب به مرادي نو که هغه کې ونه نسی ورسره شي تیر شي دي نو نظر پراله کنه روزي ونه نیولې اجي قلنا من جواب کو دا مخکینو جواب پاتې وو وذل قدم صار مجازا عن الدخول لف نشر غیر مرتب دی دا اعتراض په عبارت کې دویم ذکر کړو جواب پر مقدم کو وذل قدم صار مجازا عن الدخول دا مجاز دخول نه دا او دخول په دواړو طریقو کې راځي ماشین وی او راکبن وی او که بخوبل وی
واضافه الدار يراد بها نسبه السكنى څه مراد ده نسبت سکنات مراد ده لنډه دا رفع تعتبر عموم المجاز اعتبار چاته ورکړی شو نجمع بين الحقيقه والمجاز تا وهو نذير ما لو قال عبد حر يوم يقدم فلان ببرو غريم لچ تاسو په دا قصه پوه شئ کنه دغه مسلې سره بل مسله قاضي خان لیکلي حاشیه کې ذکر کړی دا وایي که یو سړی داسې کور ته داخل شو چې پلانې په کې اوسېږي نه خداغه دی بل چاله بکری ور کړی به څه حسابي قاضي خان لیکلی دی چې هغې باندې مانس کېږي به اعتراض راځي تاسو خدای سکنا مراد کوئ هغه کې خو نه اوسېږي چې بل چاله بکری ور کړی نه جواب ولدا کړی دی قاضي خان چې کوم مسله ذکر کړی دی چې باغی مانس کېږي دا غیر پر جواب دار چې دار سکنا نه حقیقتا دار سکنا نه دی مراد حقیقتا وی فی الحال وی او امکان د اوسېدوی وی او امکان دا هغه کور د اوسېدوی کوم چې د سړي خپل وي کله څه وخت ورشي یعنی حکمن ورته وایا څه حکمن خو که چېرې موږ پاغې کې حانس کېده نه وایو لکه نور امامان نور مولان وي پاغې نه حانس کېږي بیا غره سره اعتراض نه راځي بهرحال مخکې راځي هو نذير ما لو قال عبد حر يوم يقدم فلان بل اعتراض پنځم تاسو دې خو وره شپږم اعتراض پنځم اعتراض شوی له جواب پاتې لري کنه شپږم اعتراض څنګه کېږي یو سړی ویل زما غلام دی آزاد وی پاغه ورځ باندې یوم یقدم فلان پکم ورځ چې پلانې راشي څه وای غلام می دی آزاد وی پکم ورځ چې پلانې راشي نو یوم لفظ ذکر کړل او استاد په کتابونو کې ذکر شوی دی احنافو کله سړی چې د کم یاد کړی د ورځ راشي ام غلام آزادی کې سړی حانس کیږي او کله شپې راشي ام غلام آزادی کی سړی حانس کیږي نن ته وګورئ ذکر د یوم راغله او تاسو نهار تم شامل وي حقيقي معنی ده او لیل شپې تم شامل وي دای کوم معنی ده مجازي ده دلته مراله جمع بین الحقيقه په پوهه شولې موږ جواب ورکوم مولوی صاحب دلته عمومي مجاز ده ذکر د یوم د مراد تنه وخت ده چې د وخت یو جز لیل دی او بل جزئی څوک دی نهاریم جز دی دلته مراد دار یوم یقدم فلان معنا وقت قدوم فلان یا ای وقت یقدم فلان په کوم وخت کې چې فلان راشي کوم وخت کې اگر شپې راشي مانس کې غلام په ازادي کې کو ورځ راشي غلام په ازادي پوه شولې په دې کې څه دی عمومي مجاز به دې پر یو قاعده موږ مثلا پیژنو چې د یوم نه مراد لیل ده وقت نهار دی او کله یوم نه مراد وخت دی موږ څنګه پیژنو نو لې چې قاعده دا کله چې د یوم سره یو فعل ذکر شي توجه ښه هدايه نکاح کې ممېلي یوم سره څه ذکر شي فعل او دا فعل ممتد وي اوږد فعل وي وقت تخلي لك ذهاب وغيره او یا جلوس ناس ته ډیر وخت کېږي مجلس بهرحال د یوم سره داسې یو وخت ذکر شي چې هغې کې امتداد وي اوږدوالی وي نو بیا به د وخت نه د یوم نه مراد څه وي نهار بیا به د څه مراد وي حقیقي معنی به مراد وي او که چېرې د یوم سره فعل غیر ممتد ذکر شي څه ذکر شي فعل لکه قدوم شو یو دم راځي سړی همدغه شان انت طالقون طلاق یو سکند کې کېږي انت حرون ته آزاد دا فعل چې یو سکند کې کیږي نو کدا سه فعل ورسره ذکر شو چې غیر ممتد نو به د یوم نه مراد سي مطلق وقت وی ها څه مطلق وقت چې هغه کې نهار یوم لیل دواړه شامل دي پوه نه شولې به څنګه کله یوم سره فعل ممتد ذکر شي وګت فعل نو به د یوم نه مراد سي نهار به ځکه فعل ممتد چې دی وګت فعل هغه له معیار په کار دی او نهار ول معیار مناسب دی او چې کله ورسره یوم سره فعل غیر ممتد ذکر شي نو به د یوم نه مراد مطلق وقت دی ځکه غیر ممتد فعل به سکند کې کیږي نو هغه له ورځ سره مخاص کې بس وقت معنی ته واخل په دې قاعده پوه شو نو یوم یقدم فلان کې وګوره یوم یقدم قدوم خو چې کوم دی فعل غیر ممتد دی قدوم خو بس جمعات نه بارو نو راغله خو چې څنګه خپل کې خو دلاله نو بده ټیم لګي
نه به لګي کنه زر کیږي او منټ کیږي قدم نو یو یقدم فلان کې داسې یو فعل دی چې دا غیر ممتد دی پیږي کنه قدوم ټیملی قدوم ټیملی داسې ما وایي سی ویلی مخکې ور سره عبدی حر غلام به مې آزاد وي یوم یقدم فلان توجه دلته یو داسې فعل ذکر شوی دی چې عبدی حر چې وقت نالی غیر ممتد دی او داسې فعل چې هغه وقت نالی او څه ذکر شنو به د یوم نه څه مراد وي مطلق وقت کنه لہذا د مطلق وقت مراد دی تاسو ځین کې سوال لږی خلک صبر کوي کا پوه شوي خبره معنی دلته چې ذکر شوی دی یوم سره عبدی حر او دا کوم یو فعل دی غیر ممتد دی پوه شولې به وسره شی یو مسلې ته کله کله فعل شي کنه عامل هغه ممتد وي او مضاف الیه یوم یقدم فلان دلته وسوګری دا ممتد دی او مخکې فعل شي غیر ممتد وي او کله برعکس وي مخکې فعل ممتد وي او مضاف الیه چی وي دا غیر ممتد وي څه صورت شو او کله دواړه غیر ممتد وي او کله دواړه ممتد وي ټول څلور صورتونه شو عامل ممتد وي اول صورت اوس هم دا ترجمانی وي عامل ممتد وي مضاف الیه د یوم څه وي ممتد نو په دې وخت کې د ټول اتفاق دی چې د یو نه به مراد نهار وي کا بیاض النهار د ورځ یعنی ورځ به مراد وي او که دواړه غیر ممتد وي نبی بل اتفاق به وقت مراد وي دو شو دریم کول برعکس یعنی یو دسی وایي عامل چې ممتد او مضاف الیه غیر ممتد یا د دې برعکس عامل غیر ممتد او مضاف الیه نو به خیال د عامل ساتي کا نه د مضاف الیه دلته وسوګل دلته د قشان کار شوی ما قبل کم چې کم دی عامل عبد حر تجري غیر ممتد دی او یوم یقدم فلان اگر که ممتد دی نو چاته به اعتبار ورکو عامل تا پوهه شو دی وګورئ او نذیر ما دا نذیر دی دا مثال هغه مسلې لو قال یوسلی و عبد حر غلام بلد آزاد وي یوم باغ ورزمانی یقدم فلان چې پلانې راشي فقدم پلانې راشي لیلا د شپې او نهار نه د ورځې دا یاد ساتي نهار صرف ورځ ته وایي کا دا خبره د یوم ده وثقه یا عتق دا غلام بازادیږي لأن اليوم متى قرن بفعل وسغ دلیل پیش کړي وجه بیانې ځکه یوم چې قانون ذکر کړي قرن بفعل کله چې مقترن شي او فعل سره داسې فعل لا يمتد چې وګد نوي حمل على مطلق الوقت په چا به حملي ثم الوقت يدخل فيه الليل والنهار بوقت چې بده کې شپم داخليږي ورځم واما مساله النظر بلغه خله خبره پاتله هغه پنځم اعتراض جواب پاتې دی کنه چې لله علی ان اصوم رجب ونوابه اليمين کی نظر هم دی او یمین هم دی برابر دا خو جمع بین الحقیقه والمجاز ده نو جواب دار مولوی صاحب لله علی ان اصوم رجب کی حقیقی معنی خستل او مجازی معنی خستل یو حیثیت نه دي حیثیتونه بدل دي الفاظونه نظر دی دغه الفاظ صيغه په اعتبار سره نظر دی او د موجب او د حکم په اعتبار سره یمین دی د چا په اعتبار سره صيغه سره لله علی ان اصوم رجب د اعتبار سره نظر دی او به دې چې کوم موجب دی په ما باندې د رجب روزه لازمی دغه موجب ځمانه د رجب روزه لازم کړی کنه دغه موجب د وجنه چې لکه د رجب روزه په لازم شولې دغه وجنه یمین دی څه مطلب لږه تاسو دا ځکه یو حلال شی بزان حرامول دا قسم دی نبی اسلام بزان باندې ماریه قبطیه یا شهد حرام کړیو کنه ابه وت الله پاک څه ویل فرض الله لكم تحله ايمانكم حلال والد حلالي تاسو د قسمونه ګره قسم ورته ویلو کا نو حرام شي حلال شي بزان باندې حرام ول شي دا قسم دی عدل ته وګورئ دلته خو خبر الټه لګ تاسو
حلال شی بزان حرام کړی نه دی بلکې روزه به نه لازم او بزان باندې څکړه لازم کړه خدل تم دغه جوړیږي حرام شي څنګه جوړیږي لګو ته وکړي هغه داسي چې مخکې به د رجب روزه نه لازمه وس په لازمه شولا یعنی مخکې وته مباح و چې د رجب روزه نه نیسی جایز وګا او وسی کې نه نیسی نو وس په ناجایز شو دلتم جایز شی بزان باندې ناجایز کو وای نه شری حلال او ورته چې روزه نه نیسی او قسم د وجه نه بزان باندې ننی ول حرام کړه نو حلال شی بزان حرامول شو کنه دلته قسم شو کنه شو نو په اعتبار د صيغه سره نظر ده او موجب ادارې چې ګوره یو حلال شی په حراميږي رجب روزي نیول ورته ننی ول ورته حلال او بزان څکړه حرام کړه دغه موجب شو کنه دغه وجه نه یمین دی بهرحال نظر د یو چا د وجه نه دی او یمین د بل چا د وجه نه حیثیتونه بدل شي نظر د الفاظ د وجه نه دی او یمین د موجب د وجه نه دی موږ پرون سبق کې ویلو ګستاس یاد شي ابل طرف کې چې د نظم بیل حیثیت او د مفهوم او د موجب چې کوم دی بیل حیثیت دا بیل بیل شي نه دی قران کې ویلو کې نظم قران باره کې خبرم کړو نسخ په مثال کې فجی اما مساله النظر چې مساله د نظر ده فليس بجمع ايضا دام جمع نه ده بل هو نظر بلکې دا نظر د بیسي غدي صيغه د وجنه يمين بموجب يمين د موجب د وجنه موجب سره اول ایجاب بزان واجب اول غزایر کی ګورې دا هغه بشان نه دیکھا دلته یو مباح شی بزان واجب کو مباح شی یمین خو دې ته وایي چې مباح شی بزان څه کی حرام کی لکه قران آیات هم ثابت کړه مباح شی بزان حرام کې یمین دې دلته خو مباح شی بزان واجبای ما دا استوی دلته یمین جوړیږي ښا چې مباح شی بزان څنګه حراميږي قسم ولا وکړه اول ایجاب همني چې بده اعتراض بده مثال باندې اعتراض دی ښا اجازه کنه د صحیح چې نبی علیہ السلام دا خبر مو وکړه چې حرام حلال شی بزان حرام اول چې دا قسم دی دلیل سره هغه قسم ذکر کړ د ماری قبطیه والا یا دا شاد والا چې نبی علیہ السلام ویلو چې زه به نه خورم نو غلط نبی علیہ السلام مسلم پر روایت کې راځي صفای ویلی والله قسم غوړلې صرف د دې وجنه تعالی یمین ونه ویلو چې حلال شی او بزان حرام کو بلکې هغه لفظ والله ذکر کړو سوال پوه شو نو به ور دې لپاره صحیح مثال څه وي چې نظر په اعتبار د صيغه وي یمین په اعتبار د موجب وي غیره لپاره بل مثال له مواشي ذکر کړل دي هغه د نبی علیہ السلام حدیث دی او قوله علیہ السلام کفاره النظر کفاره الیمین برابر نبی علیہ السلام څه ویلي کفاره النظر کفاره الیمین د نظر کفاره چې را ده چا کفاره ده یمین کفاره ده دې پوه شئ دا څنګه د دې نه موږ دلیل نشو وای د دې معنی دا ده کفاره الیمین ثابته بصيغه النظر کفاره الیمین الصریح وای کفاره الیمین الثابته بصيغه النظر کفاره د هغه یمین چې په صيغه د نظر ثابت وي نبی رسول الله وای کفاره النظر کفاره الیمین دې معنی دا ده کفاره الیمین یعنی کفاره قسم هغه قسم چې په صيغه د نظر ثابت وي په نه شولې چې ثابت وي هغه د کفاره د یمین په شان د دوا قشان ده نو ګورې د نظر صيغه سره چې ثابت شي هغه تم څه ویلو عدالت تم صيغه د نظر ده کنه نو بدی حکمدار موجب چې د سره یمین راځي وای به شولې لأن الإيجاب المباح ذكي إيجاب ده مباح شيء يصلح صلاحيت لليمينا كتحريم المباح لك څنګه چې مباح شي حرام اول صلاحيت ده قسم لري وهذا كشراء القريب دې لپاره د خدیم جواب د لپاره یو نظیر پیش کوي مولوی صاحب تاسو دې خو غواړئ یو سړی چې شریک واخلي کنه قریب سړی واخلي غلامی پلاری دی وای خستو نو ګر دلته دوه کار وشو ملکم رااله او آزادم شو سمراله ملکم او آزاد حالان کې ملک او آزاد واړه خپل منځ کې ضد دي کا ملک او آزاد واړه خپل منځ کې تضاد لري ملک او آزاد دي ملک دي نه متضاد دي کنه دي نو د یو صيغه سره اشتریتو د پلار بای ته وای څوک چې پلار خرڅي اشتریتو ر نوام خستو او درمان د خرڅو ملا څه وای اشتریتو د نوام خستو نو شرا دلته ور یو لفظ ده دوه شي نو ثابتيږي یو ملک ثابتيږي چې اشترا خپل موجب دی او ور سره څوک مسائل ازادین ثابتيږي
لکه شرا سبب دی لپاره د ملک نه علت دی لپاره د ملک ملک مرضی دا د صيغه د وجه نه دی چا د وجه نه لکه شرا علت دی د لفظ صيغه اشتریتو د چا د ملک نو ملک چې دی دا د صيغه د وجه نه راځي او به د ملک چې کوم موجب دی چې څوک من ملک ذا رحم محرم او تقالی ازادي کی پیاغي موجب چې د ما ذا رحم محرم مالک شو درمانه ازادي کی با هغه وجه نه څوک را ازادي رااله نو صيغه د وجه نه څوک رااله ملک او د ملک چې کوم موجب دی هغه د وجه سره رااله ازادي دواړه د یو شي نه رال کړی بیر بین دغه شاندل تم شوی دی ښا صيغه د وجه نه نظر دی او د موجب د وجه نه یمین دی وهذا كشراء القريب دا بشان د شراء د قریب ده فإنه تملك ذکر دا ملک دی بصيغه دی د وجه د صيغه خپلنا او تحرير دی بموجب د وجه د موجب خپلنا صيغه اشتریتو دا موجب ملي ما خبره لګ الټه کړی و ملک دا شی فإنه تملك بصيغته تملك د ملک حاصلول د صيغه د وجه نه صيغه سره اشتریتو دا اشتریتو صيغه ده اشتریتو او به ازادي د موجب د وجه نه موجب څوک دی ملک دی موجب څوک دی او ملک د وجه نه به ازادي راځي نو مخکې خبره لګ الټه کړی و پوهه به شولې صيغه تملک ملک حاصلول د اشتریتو د وجه نه او ازادي چې کوم ده هغه د ملک د وجه نه موجب د وجه نه بس اول نکیږي یار اول طرف ورسره